حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا د ارشاد مبارک نقل کړي فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي روزانه سل پیره الله پاک و د انسان محتاج کوي نه دغه رنګي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله پاک و د انسان غریب کوي نه الله پاک و د انسان ډیر زیات مالدار کوي د قبر څومره تیری دي د قبر څومره هولناکیانې دي الله پاک به د ټولې تیری د ټولې هولناکیانې یره ترهه دا فرمایي چې الله پاک وله په امن او په سکون بدل کړي وظیفې دومره کمال دی چې دا وظیفه به انسان جنت ته داخل کړي محترم وظیفه ډیره زیاته اعلی ده ډیره زیاته زبردست ده کوشش وکړئ چې په خپل هم وکړو او دغه رنګې نورو ملګرو سره هم شیر کړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاک هم خوشاله آباد ساته دی وخت تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل زتا سره مخاطب یم د یو نوې وظیفې سره نن چې کومه زموږ وظیفه را دا وظیفه د دوانو جهانو سردار مبارک د خولې کلمات دي او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د دوانو جهانو سردار نا محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نن دا حدیث نقل کړی دی چې حدیث د دوانو جهانو سردار وی او ناقل د هغه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی محترم وظیفه ور کمال کو کمال بنوي نو فرمای محترم په دې وظیفه کې کله چا مال او دولت پکار وی الله پاک بوله مال او دولت د ډیر زیات ورکی فرمای محترمو چې د چا کو پیسې فکر وی د چا کو حاجت وی الله پاک تر د حاجت پیش کی او دا وظیفه دو کې روزانه سل پیری ان شاء الله العزیز الله پاک بل ډیر زیات خیر او برکت ورکی څومره محترمو د انسان مشکلات دي د هغه لپاره د وظیفه وی ان شاء الله العزیز الله پاک بوله مشکلات ختم کی الله پاک محترمو د انسان نه د غیب او رزق ورکی دی به ته حیران چې د دومره رزق د کم طرف رالی او دغه رنګ فرمایي چې د قبر چې څومره سختۍ دي او د قبر چې څومره عذابونه دي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د قبر د عذاب نه بچ کړي او الله پاک دې موږ او تاسو ټول د جهنم د عذابونو نه د هغه ځای د مارانو نه لړمانانو نه په امن کې ساتي نو کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک ول رزق هم سوا کوي الله پاک به مالدار کوي او دغه رنګ د قبر څومره سختۍ دي دغه نه به الله پاک په امن کې ساتي او لوی د کمال خبردار چې الله پاک به انسان جنت کې محترم داور داخلي نو وظیفه ډیر زیات اسانه ده څوک چې روزانه سل پیری دا وظیفه سار او ماهم کوي ان شاء الله العزیز ټول فواید به الله پاک دې انسان ته ورکوي نو وظیفه زمونږ دا سره چې موږ درې پیری درود ابراهیم وایو بیا به دا وظیفه وکړو او بیا به درې پیری درود ابراهیم وایو بیا به هغې نه بعد اوږده دعا وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو دعاګانې اب ضرور قبلی الله پاک به زموږ ستاسو په رزق کې ډیر زیات خیر او برکت واچي وظیفه داسې ده بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين د وظیفې د الفاظ کوم دي د قرنګې په ترتیب باندې په حسن او جمال باندې په ښکلې طریقه باندې وای ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو زندگی بدل کی کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته